الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. درود شریف ہوئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو، د دې مجلس ډېرو درنو عزتمند مسلمانانو ورونو، کال په کال دلته د قرآن شریف ختمونه کیږي او محترم برخوردار قاری مزمل صاحب داغی نگرانی کئی او الحمدللہ ہر کال د دوی د دې درس د برکتنا پشلگونو واړه فارغیږي، حافظان جوړیږي، ناظر اخوانان. زمارونو تاسو د تنگی خلق ډیر خوش قسمت ہے چې الحمدللہ د تنگی تقریباً که هر جماعت نی نو په دویم جماعت کې د قرآن شریف درس شروع دی. ستاسو دا کلی د دې درسونو د برکت نه روښانه دی. تاسو باندې الله پاک چې کوم فضل او احسان دی دا د دې قرآن شریف د برکته دی. تاسو د قاری صاحب محترم تلاوت واورید، یقین کوه سړی وي چې دې لګیا وي مونږ ورته غوږ ایښی. قرآن کې څونه خوند دی. قرآن د الله کتاب دی او د الله کلام دی. نو د خدای په کلام کې او په کتاب په وینا او په اورېدو کې چې خوند نی نو خوند به پسې کې وي. زمانو قرآن شریف د الله کلام او د خدای پاک خبرې دي او زمونږ ستاسو د هدایت لپاره الله نازل کړی دی. زه اکثر ملګرو ته وایم دا مې یو میشن خپل جوړ کړی دی او په هر دستاربندۍ کې دا خبره کوم چې د مهربانیو کې خپل بچو قرآن شریف سره جوړ پیدا کې، خپل بچی راولې قرآن شریف ته وقف کې. دا د یو بچی محترم قاری حافظ مزمل سے برکت تی تاسو لیدل چې څومره د ماشومان نن پټکی والی دي، دا د یو بچی برکت دی، دا د هغه همت دی. څومره خوند کې نن زمونږ حاجی صاحب ګل کرم حاجی صاحب الله دی په قبر انوار نازل کی، دا هغه بچی کور عالمان خونو، حاجی صاحب عالم خونو، دا حاجی صاحب خاندان کې عالمان خونو، لیکن الحمدللہ پنوسو کې خدای حافظان او قاریان پیدا کړل. او تاسو او دا وجه سره دا وجه دا و چې تاسو د بنیاد وخیم چې دا حاجی صاحب رحمت الله علیه دا علماء سره مینه و محبتو، دا عالمانو سره خپل تعلق ساتو، دا عالمانو سره ځان
یو شانی صحابه ځان تی اوچت دین صحابه الله دای داغه پنوسو کې قاریان او حافظان خدای پیدا کړل او یو نه خدای بشمیره پیدا کړل بچی چې غواړي د خدای نه حافظان بچی غواړي عالمان بچی د خدای پاک نه غواړي زمونږ امام بخاری رحمت الله علیه چې کم وخت کې د ماشوم ولا پیدا پستر گو جوړو په ماشوموالي کې پستر ګړون شو نو چې ړون شو نو مور به خدای ته جړل څه به وي اوس خدای دې وساتي چې زمونږ ستاسو بچي ړانده شي خدای دې وساتي نو موږ به څه وایو یا خدایا دا بچی خو راته جوړ کې دا ټکي بل به څه نه وایو یا خدایا دا بچی به څه کوي د سره به څه کوم دی به دسماتي سره څه کوم دی به څوک د ګوتې نیسي چې بارې ګرځئ خدای دې خو کنډم شو دی و مال څه وګټي موږ به دا ټکي وایو لیکن د امام بخاری مور څه وایي ادا نه وایي چې الله بچی کنډم دی ادا نه وایي چې خدایا دې بچي سره به څه کوم ادا نه وایي چې خدایا زوی خو دی چې ما وپایلي دی خو کړون دی غریب دی به مال څه کوي څه وایي کونه مینه دې ته وایي هغه وایي یا الله ما خدا بچی ستا د پیغمبر حدیث لغوښتی ما خدا بچی دې د پاره وقف کړو چې دې ستا د مبارک پیغمبر د حدیث زده کړو کې خلکو ته وخی الله دې خو پستر ګړون دی دې خو ستا د پیغمبر د حدیث خدمت نشي کولی ګوره نیت ته امام بخاری د مور سره د حضور پاک سره مینا او د پیغمبر د حدیث خدمت هغه د پاره ما بچی غوښته دی الله دې خو پستر ګړون شو دی بس کوي نو اودد او په خوب کې حضرت ابراهیم علیه السلام ولید نو هغه ورته وی ولې جاړي وی ما قابل بچیو الله نه غوښتیو چې د خدای د پیغمبر د حدیثو خدمت به وکړي په دواړو ستر ګړون دي زه سره څوکم دی خو د پیغمبر د حدیثو خدمت نشي کولی وی ښه د پیغمبر حدیثو له دې غوښتی دی وی یو وی زه الله ستا زوی جوړ کړی دی زیرې والا ورکه نو چې را پیسه او راویښې که په دواړو سترګو جوړو ټیک ټاک او د مخکې نه نظر تیزو نو اکثر زمونږ دا طالبان خو سوال کوي چې زه ورته ده ویم چې د مخکې نه نظر تیزو طالبان وایي تا چک کړی مشین د سره وغه زمانه کې خو د سترګو مشین نو ته څنګه وایې چې تیزو مې دې په خپله لیکي د یو کتاب دی تاریخ کبیر د امام بخاری صاحب دی وایي د دې اکثره ایسما د شپې د سپومۍ رڼا ته لیکلی دی نو چې یو انسان د شپې د سپومۍ رڼا ته کتاب لیکي ته اندازه لګوه چې د نظر به تیزې که نه مونږ خو په غټ سړک ډرایور ته وایو خیال کوه خر را روان دی چې ویې نه وی وی خر نر انسان دی مونږ خو په غټ روډ د خر او د سړي په منځ کې فرق نشو کولی او هغه د سپومۍ رڼا ته لګیا دی په باریک خط باندې تاریخ لیکي او غټ کتاب لیکي دا ولې دی د مور زړه کې دا سوچ او فکر پروتو چې داسې بچی د الله نه غواړم چې د حضور پاک د حدیثو خدمت وکړي نو کومه حیرت خدای پاک جوړه کړه عبدالله ابن مبارک دا پلار چو مبارک دی د یو باغ د یو امیر د باغ ناظرو امیر سره په باغ کې ډیوټي کوله امیر صاحب یو ځل میلمانه رالل چې میلمانه رالل نو میلمنو ته وی ځای چې زه فارم هاوس ته بوځم باغ ته بوځم هلته به روټۍ مخورو زما باغ به مو وینئ په لاره روان دي نو د میلمنو ته د دې خپل د باغ د ناظر د مبارک صفتونه کوي چې د ما د باغ چې کم ناظر دی نو ډېر امانتدار سړی دی ډېر ایماندار دی او ډېر هوښیار دی او ډېر قابل او ډېر ښه باغ یې راله لګولی دی ډېره ښه باغچه ده او ډېرې اوبه د هغه صفتونه یې کول چې باغ ته لاړل هغوی ورته په باغ کې سوري ته ځای برابر که نو امیر صاحب د مبارک ته وی مبارک انار راوړه الاړه او غټ انار یې وکته چې ماته یې که تور شو امیر صاحب لږ د میلمنو ته پیکه شو چې ما خو د صفت کو دی خو په دې باغ کې خوږ او تریو انار نه پېژني دا لاسین قمقل دی مې اوس د عقل او د هوښیارتوب صفت وکړه برشه بل راوړه بل یې راوړه چې بل یې راوړه یې ماته کا چې ماته کا هغه هم تریو امیر صاحب له غصه ورله ورشه بې وقوفه ته په دې باغ کې اوسېږې ته پکې خوږ او تریو نه پېژنې ستا ما څومره صفتونه وکړل دې میلمنو ته قمقل سړی یې بل راوړه چې بل یې راوړه چې هغه یې مات که
هغه هم ترې وخته. اکثر په دې انارو کې چې دا کم غټ سري که نه دا تراوي ما یو ځل پېښور کې اخیستل دوکاندار ما ته چپړ چپړ زیړ شانتي و خړ خړ هغه یې راته اچول مې مړه دا پرېږده څه کې څښه راته اچی دا غټ غټ و هغه داسې ما ته نیغ نیغ وکتل وایي دا غټ ښه دي مې وایي بس ټیک ته هغه غټ سره څه مې راوړل چې کور کې مې واچول او ما ته یې کړل وایي دا دې څه له راوړي دي مې دا مې څه له راوړي غوا له مې راوړي زموږ کره غوا نشته خوراک له مې راوړي دي که نه وایي دا خو د اناردانې انار دي ټول تراوو خدای پاکه بیا راته طالبانو وی هغه سړي دله ښه شی درکاو خواږه هغه و چې هغه درکول نو مې مونږ خو وی د چپړ پیپړ دي واړه ماړه دي راشه غټ پکې وګوره نه پوهېدو نو هغه به هم غریب چې ته غټ پکې کتل سره غټ غټ اټول تراو امیر صاحب ورته غوسه شو ورته وی ته په باغ کې اوسېږې قمقل سړیه او ته پکې تري او خوږ انار نه پېژنې او ورته څه وایي وی بادشاه سلامت زه دلته خوږو او تروو سکې له نیم راغلی د باغ حالت ته دې وګوره که باغ کې چې ته څانګه خرابوي بوټي خرابي ګلان خرابي چمن کې فرقي ما ته ووایه زه خو دې له راغلی یم چې ستا د باغ قسمانه وکړم دا بوټي چا راوړي دي او کرلي دي هغه نه تپوس وکړه چې خواږه دې ولې نه راوړل زه څه خبر یم وی ته دا نه سکې وی تا مال اجازت راکړی زما څه کار دی چې دا سکه کوم چې دا انار ستا د اجازت نه بغیر وخورم قیامت پرد به رب العالمین له جواب د کم ځای نه ورکوم دې ته ایمانداري وایي خیر قصه پکې اوږده ده خو مختصرا وخت کم دی بس امیر صاحب سترګې اوچتې شو چې دا خو ډېر ایماندار دی ډېر دیانتدار دی دی به باغ کې خدمت کوي هغه له ټرانسفر وکړه خپل محل ته بس نن نه پس به ته زما په محل کې ډیوټي کوې محل کې لګیا دی یو ځل د امیر صاحب ناست دی په خپل چمن کې او سوچ او فکر کې پروت دی مبارک ورته وي حضرت څو ورځو نه ته ډېر په فکر سوچ کې پروت یې خیر خو وی مبارکه تا ته پته ده چې زما یوه لور د اکلوتې بیډ او ډېره نیکه ده او دیندار هم ده او ښه پېغله شوې ده خلک یې بچوله غواړي وزیران بادشاهان مالداران هر قسمه خلک یې غواړي پریشانه په دې چې دا چاله په نکاح ورکړم هسې نه چې داسې ځای کې یې ورکړم چې زما لور سبا خپی او واقعي د زوی هم غمي سړي سره خو د جینۍ ډېر زیات غم او فکر د لور مبارک ورته وي صاحب یو فارموله به راته وښیم او هغه فارموله درته ښیم کومه فارموله چې موږ ته زموږ ښکلي مبارک پیغمبر ښودلې ده بس په هغې عمل وکړه هر څه به ټیک ټاکي وی څه دي وی حضور پاک فرمایي اذا خطبه الیکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه چې هغه انسان چې د هغه خوی مخي او دین یې مخي اده نه لور خور وغواړي ورکوه او که دې ورنکړه تکن فی الارض فتنة و فساد عریض بیا به په ځمکه کې فتنه جوړی نو وګوره حضور پاک وی دیندار او خوی والا بعض انسان خویم خرابي بی دینه می هغه له چې د لور خور ورکړه دوزخ ته دې وغورځوله د بعض انسان دین خوي دینداري خو خویه خرابي په لږه خبره جګړه کوي غوسه نه کي هر وخت یې کوتک په اوږه پروت دی دا هم ښه سړی نه دی او د بعض انسان خوی خي خو دینداره ني مونځ روژه او نیک عمل نه پېژني دله مه ورکوه چې دین یې مخي د خدای نه یریږي مونځ اودس کوي روجې نیسي صدقې ورکوي او د ګناه نه ځان ساتي او خوی یې مخي په کور کې دننه په نه څه خبره غوسه نه کوي دله ورکوه نو امیر صاحب وګوره په دې هلکانو کې چې د چا خوی خي او دین یې خي دا لور دې ورکوه دا د پیغمبر مبارک وینا ده او د حضور پاک وینا وحی وي عمل پې کوه د ویدا خو د مبارک صاحب ډېره ښه فارموله راته وښوله بیبي ته یې الوې وی ښه دی مبارک خو د ما ټول ټینشن ختم کړه اخو وی د رشتو کې وګوره د هلکانو کې چې کوم دیندار یې او خوی یې ښي دا لور ورکوه وی سړیه دا خو یې درته ښه وی اوس به معلومات والو چې دا څوک یې زامنو له غواړي چې دې کې کم هلک دین او خوی ښي وله به ورکړو د امیر صاحب دې ښه دی ته وایي وی دې مبارک لی نه ورکوو د دین هم ښه دی او خوی هم ښه دی که موږ سره ماشوم لوی شو دنه دینداره بل کم دی روژهدار دی روجې نیسي اخلاق هم ښه دي دیانتدار ایماندار هم نه دی نو ښځو نخرې خو تاسو ته معلومې دي ښه هغه زموږ نوکر پرون چې موږ سره باغ کې خدمت کو او زموږ کار چې کوي امیر صاحب ورته ټرت پرت به نه کوې
په قلار کښېنه، بس خبره فیصله شوې ده. دین هم ښه دی او خوی هم ښه دی. لور نه به تپوس کوو، لور نه یې تپوس وکړو بابا ستا خوښه ده، هغه جینۍ درته واده کړه، مبارکه تالی درکوم. مبارک وی صاحب زما څه دي، زه خو غریب سړی یم، خو دا خو د امیر صاحب ستا لور د نیازبینه دې لویه کړې ده، ما سره به څنګه ژوند تېروئ؟ زما وروڼو ښه خوی جنت دی قسم په خدای. مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه، زه اوس هم چې لاهور ته تللی وم قبر له یې ورغلم، د پلار او مور یې سیکان او دی مسلمان شو. چې مسلمان شو نو یو سیټ وله لور ورکړه، هغه او دی وایي چې ما واده وکړه، اوږده قصه ده، نو نارې لوږې به په ما هم تېرېدی او زما په ښځې به هم تېرېدی، کله ډوډۍ شته او کله نشته، کله سپوره ده او کله ترکاري شته او کله نشته. نو میاشت پس به په هغه زمانه کې جینۍ پلار کره تله، مونږ چې کله واړو زمونږ په وختو کې به اوومه ورځ باندې تله، اومه به یې ورته وې. اوس خو یې د ډولۍ نه خپه نه کوزه کړې چې په منډه روانې، اوس قصه بدله ده. په اوومه به تله او به میاشت پس تله. نو چې میاشت پس لاړه که نه پلار کره، نو پلار ته تپوس وکړو بیٹی اپنے شوہر کو کیسے پایا، لورې خاوند دې څنګه ومونته؟ او ورته څه وایي؟ او ورته وایي وی بابا وی په دنیا کې به مې جنت قصې اورېدې، وی ما وی خدایا جنت به کله راځي او کله به ورته ځم، وی په دنیا کې خدای جنت را کړی دی. د خاوند ښه خوی بهترین شی دی. ښځه په ډوډۍ ګزاره کوي چې ښځه دیندار وي، خو چې خوی یې ښي. ما یو ځل د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه تپوس وکړو، ما اورېدلي دي چې د احمد علي لاهوري صاحب ته به کشف کېده، ما ته وی دوه قصې درته د هغه د کشف وایم، دا ما د هغه نه خپله اورېدلي دي. وی یو ځل جومات کې ناست یو سړی وله راغی، وی هغه ورته وی چې ستا په ګاونډ کې دوه کسه مړه دي، جنازه آپ پڑھائیں گے، جنازه به ته کې. وی احمد علي لاهوري صاحب ورته وی چې یو جنت ته لاړ بل دوزخ ته لاړ. شاګردان وی صاحب دا خو تا ډېره غټه دعوه وکړه، دا د غیب علم خو الله سره دی، دومره غټه دعوه خو رسول الله مبارک من حیث الامم نه ده کړې، دا دې څه وی؟ وی میں نے کہا آپ پوچھ لیں. ما وی تاسو تپوس وکړئ، چې تپوس یې وکړه یو په اکسیډنټ کې مړو، نو بې لازمه ده صاحب الحدم شهید جنت ته به ځي. بل مری ته پنده چوړې وه تیزندي، ځان یې وجلی و، خودکشۍ والا به دوزخ ته دی. یو ځل چا به ورته وي ما نوي جومات جوړ کړی دی، هغې کې به ړومبې مونځ ته کې. لاہوری صاحب چې جومات ته لاړ ورننوت، ډېر خشته جومات دی، بہت خوبصورت بنایا ہے، بہت زیادہ خرچہ ہوا ہے اس مسجد پر، بہت خوبصورت صفتونه وکړل. بیا څه وایي؟ کاش کے حرام پیسوں پہ نہ بنا ہوتا، ارمان چې په حرام ونه وی جوړ نو څه خبه وه. نا سیټ صاحب ته چا نو ټونګه ورکړه، دغسې مولیان راوله چې ټونګکی دی، حرام خور یې درته وویل. او ورته څه وایي سیټ صاحب؟ وی ټیکې وی یو ما ته پته ده یو الله ته پته ده، زما ښځه بچیم ته نه دي خبر، دا ما سره د سود پیسې وې، ما وی راشه جومات پې جوړ کړه څوک خو پکې مونځ کوي. داسې د کشف خاوند و. نو ما د افغاني صاحب نه تپوس وکړو، په هغه زمانه کې علامه شمس الحق افغانی په بر صغیر و پاک و هند کې چوټي کا عالم تھا، د چوټی عالم و د هغه نه لوی عالم بل نو. میں حضرت په دغه زمانه کې خو ډېر لوی علما تېر شوي دي، ډېر محدثین فقها، دته دا کشف ولې کېده؟ افغاني صاحب وی دا د قرآن شریف د خدمت برکت دی، د 45 سال د قرآن شریف خدمت کړی دی، 45 سال په جیل کې هم کړی دی، په ریل کې هم کړی دی، حتی کې چې یو ځل د ریل په پیدان خپه وه او ریل روان شو، دا ریل چې ځي هسې روزي، یو سړي ور منډه کړې، وی حضرت یو آیت کې تپوس کوم، د ریل د پاټلۍ نه د ریل د هغه پیدان نه راکوشو، هغه سړي ته جواب ورکوي، خلکو وی صاحب ګاډی روان شو، بل ګاډی شته نه سبا به ځي، دا اخیري ګاډی دی، شپه را روانه ده او سبا به ځي، مهرباني وکړه دا سړی پرېږده. سړي ته هم خلک غوسه شو چې حضرت ته د ګاډي نه کوز کو، نیکبخته بل ګاډي نشته،
احمد علی لاهوري وی گاډې به بل هم راشي سبا به هم راشي بل ورځ به هم راشي خو چې دې هلک ته زه د قرآن شریف د آیت دا تفسیر وکړم هغې نه پس به ځم سټیشن کې به شپه وکړم خو لاړ به شم خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې هغه جینۍ مبارک ته په نکاح شوه مبارک سره ښکلی ژوند تېرېده مبارک دې خپلې ښځې ته څه وایي وی ښځې یو مهرباني به کې زما د لاس ډوټۍ به خورې چې زه دله روټۍ راوړم د پلار د کور نه که تاله راځي پلار دی امیر دی ښه سړی دی خو پته نه لګي چې ته کیدی شي رزق کې ګډوډي زما د لاس روټۍ به خورې اوبه چې د تما کمی خیغه بس کې بس نورې خبرې به وروستو کو مبارک لاړ خپل مزدوري به یې کوله او دې ښځې له به یې روټه رالیږله کله غریب نار او کله سپوره 40 ورځې پس کور ته راغی دا د تاریخ کیسه ده وروڼو ګورئ چې 40 ورځې پس کور ته راغی نو ښځه ورته په ژړا شوه وی ګوره مبارکه تا خو زه لیدلې کتلې ومه نو چې دی د نوم خوښ ولې دی کولم د واده د شپې ته د ښځې م تلواري د سړي م تلواري سړی م ګوري یوازې دا خواهشات نی هسې د انسان په طبیعت کې دا فکر وي چې زما دا ښځه به څنګه وي او د ښځې م دا سوچي چې دا خاوند به مې څنګه وي 40 ورځې پس ته ماله راغلې او په ما دې نارې تېرې کړې دا ولې ګوره مبارک پته څه وایي وی ښځې بلکل 40 ورځې رسول الله مبارک فرمایي چې د انسان د وینې او د انسان د ژوند حالت بدلیږي ما 40 ورځې په تا سوچه پاکه حلاله ډوډۍ خوړه تا کره ستا په وجود کې که د پلار د وجود څه د کور څه وینه وه ختمه شوه حلاله وینه پیدا شوه زما وینه هم حلاله ده اوس به سره یو ځای شو که خدای بچی راکړه نیت مې دا کړی دی چې په هغې بچي به د رسول الله مبارک دا حدیث علم کوم نو چې ستا وینه هم پاکوي او زما وینه هم پاکوي او پاک بچی خدای راکړي دا مې د زړه ارمان نو خدای وله بچی ورکړه نوم یې کېښود عبدالله هلته امیر صاحب مړ شو بلا مال دی لور له راغی نو چې انسان نیازبیني نو هغه لوپر شي عموما عبدالله ابن مبارک لوپر شو مور نصیحت کوه پلار نصیحت کوه نه سمیت مور ورته ای بچې ستا دپاره ستا پلار څونه قرباني ورکړې ده د واده شپې ته څونه تلواري د خلکو 40 ورځې په ځان هم نارې تېرې کړې په مام 40 دن ستا دپاره چې د هغه نیت ده چې ته د حضور پاک د حدیثو علم وکړې بچې مه کوه خو خیر د په چنګ ربا پوپا دا پیسې میسې الوزولې اوس الله ورته هدایت کوي که نه د مور او پلار دعاګانې قبلیږي یو ځل وده دی او خوب یې وی په خوب کې یو باغ کې ګرځم او د باغ په څانګه یو مرغۍ ناسته را مرغۍ د قرآن شریف یو آیت وی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله مرغۍ اوس اوري خوب دی چې انسان له مسلمان لا هغه وخت نه دی راغلی چې د خدای نه ویریږي او د الله ذکر تمایل شي چې دی راویښ وي دا مرغۍ خو ما ترسو وی راغې پلار له وی بابا پیسې راکړه تجارت شروع کو بچې ته خو موږ تجارت له نه غوښتې ته خو موږ د حضور پاک د حدیث و علم له غوښتې ای بابا بس تجارت کو مور یې وی زه خیر دی سړیا پیسې ورکا چې د لوپرۍ نه خلاصېږي تجارت دې وکړي چې اوس علم نه کوي دا دې وکړي که نه نو لا نو چې لاړ نو مکه مدینه نو یمن نو شام څه تجارت یې وکړو د رسول الله مبارک دا حدیث و علم زده کوه ځان سره لیکه علم لیکه او زده کوه لیکه او زده کوه او ډېره موده پس راغی قافله کې پلار ته یې پته و مخې له ورغې ورته رغاړه وه بچې څه دې وکړل وی دا دومره اوښان چې دي دا مې ټوله ګټه ده ګټه مې کړې ده چې کور ته اوښان دننه کړه او تارپالونه یې ته لرې کړل د رسول الله مبارک دا حدیث ډېرې پې د پاسه پرتې پلار نورې پیسې ورکړې دا قصه اوږده ده خو وخت مختصر وی بچې که تجارت کې د کمې وي نوره موکه الله پاک د هغې عبدالله ابن مبارک نه امیر المؤمنین فی الحدیث جوړ کړه د احادیثو بادشاه ته خدای جوړ کړه مختصر یو خبره حج لته چې په لاره ځي یو زنانه یو جینۍ د ماشومه هغې سره مړه مرغۍ ده په لاره او کور ته یې وړي عبدالله ابن مبارک ورمنډه کوي بچې په دې مړه مرغۍ څه کوې وی پلار مې مړ دی موږ یتیمانان یو وروڼه خویندې مې دې اوږې دي
نو مور مې وی چې څه نشته ورشه چې ته مړه مرغۍ وګوره چې د روڼو خویندو له دې وخوټ کومه دا غریبانان د لوږې جاړي چې ګزارې پې وشي د هغې له وړم نو خپل نوکر ته وایي ملګري ته وی واپس چې موږ خپل کلي رئ ته ځو څونه پیسې زموږ لګي د یو خان و د سارو کرۍ به وه وی دومره وی دا ته بیا لکه باقي راکه ټولې پیسې هغه جینۍ له ورکړې وی زه دا کور ته یو سمور له دې ورکه ځان له تجارت کوې سخت کال به حج نه کوو بل کال به وکړو حجونه مې ډېر کړي دي په دغه کال یو عالم خوب ویني د عرفې پر ورځ د عرفات په میدان کې چې رب العالمین وفرمایل چې سخت کال حج د څومره خلک راغلی دی د ټولو حج قبول نه دی د ټولو په حج سرک چرخې راکاږې دا مړه ریاکاري ده او دا فلان کېدی له او فلان کېدی له نه قبلو وی بیا لږ ساعت پس الله اعلان وکړه چېره داسې کار دی چې د دې خلکو حج خو د قبلېدو نه دی خو یو کس دی چې هغه حج له نه دی راغلی د هغه حجم قبلوم او د هغې د برکت نه د دوی حجم قبلوم فرشتو تپوس وکړه الله هغه څوک دی وی عبدالله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث زمارونو زما د خبرې خلاصه دا ده چې د الله نه وغواړئ عالمان بچي وغواړئ حافظان بچي وغواړئ او په بچو علم وکړئ په بچو د قرآن شریف حفظ وکړئ بچي عالمان او حافظان کې زموږ د خلکو یو سوچ دی ادا دی که بچے انجینئر کم تنخواہ بالی ڈاکٹر کم تنخواہ بالی افسر ته جوړ کم تنخواہ بالی او چې مولا طالب کم د ډوډۍ به د کم ځای نه خام خیالي د زمارونو ټوله دا هغه څوک وایي چې د هغه دا ګمان دی چې دا ډوډۍ دا په دې افسرۍ کې ده حالانکه روټۍ په دې څیزونو کې نه ده روټۍ د چا لاس کې ده د شوق سره ووایه داسې نښه شوق سره ووایه او که نه منې د مولانا ظهور الحق صاحب نه تپوس وکړي دا تیار تابعدار د ته مخامخ ناست دی ده نه تپوس وکړه چې روټۍ د چا لاس کې ده د خدای لاس کې ده واقعي زمونږ د مولیانو طالبانو زمونږ د دې علماو څونه تنخواګانې پته شته راته 4000 او 3000 تنخوا ده د یو عالم نو که ته وایې چې ډوډۍ دا د الله د طرف نه نه ده او زما د دې تنخوا د وجې نه ده نو بیا خو پکار ده چې دا ټول د لوږې مړه شي خدای پاک زمونږ په مولیانو او په دې حافظانو او په دې طالبانو حجونه عمرې کې قسم په خدای دا ذهن نه بلکل چورلټ وباسه چې روزی د چا په لاس کې را ډوډۍ د خدای لاس کې ده زه عموما دا خبره کوم زه یم کم رب چې خپل دشمن له رزق ورکوي کافر لی ورکوي یهودي لی ورکوي عیسائی لی ورکوي هغه رب چې قرآن ته کم بنده ناست دی نو هغه له به روزي نه ورکوي او موږ چې ګټو څونه به ګټو څونه به ګټو دې رزق خو د دې رزق دې ګټې خو خلک د ایمان نه خلاص کړل قسم دی هر یو سړی لګیا دی نښتی دی چې بس پیدا کم په هره طریقه خو چې پیسې پیدا کم په مرداره طریقه پیدا کم خو چې پیسه پیدا کم پر دې جیب دی وام خو چې پیسه پیدا کم ایرونو چرته به ځو قبر له به نه ځو اخرت له به نه ځو مرګ نه منو مرګ به نه راځي هلته به الله سره څه کوو یو بچې مهرباني وکړي عالم کې یو بچې حافظ کې چې خدای لځې او قبر لځې نو پروغ له به لاړ شي الحمدلله زمونږ منځونه څه منځونه دي زمونږ روجې به څه روجې وي زمونږ صدقې به څه صدقې وي چې یو بچې د نه حافظ او عالم پاتې شو که نه او الله ته ور مخامخ شوې او الله د نه تپوس وکړو څه دې راوړي دي او تا ورته صرف ده ووایي الله د موږ جواب نه شو ورکولی چې الله اسم نشته زما اسم علم نشته خو الله چې راتلم یو بچی رانه حافظ پاتې دی ستا د قرآن شریف درس یې کو یو بچی رانه عالم پاتې دی ستا د پیغمبر د علومو درس یې کو قسم دې دغه د نجات لپاره کافي ده د څومره غټه خوشحالي ده چې نن قاري مزمل صاحب او د هغه ملګري قاریانو د برکت نه دومره ګلونه فارغ شو دا د پیغمبر مشن دی د مارونو الله پاک رسول الله مبارک صلی الله علیه دنیا ته یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے پیغمبره ما دې له لېږلی چې زما قرآن دې خلکو ته ورسوي نو نن چې کم حافظ لګیا دی د قرآن درس کوي درس کم عالم لګیا دی د قرآن درس کوي
او کوم استاد د ګیارو د پیغمبر د حدیثو درس کوي دا د رسول الله مبارک په مشن باندې روان دی نو چې څوک د پیغمبر په مشن روان دی نو خدای پاک به دې سال د عزت او ډوډۍ او مال دولت له ورکوي دا د ذهن نه وباسئ یو یو بچی مهرباني وکړئ علم ته وقف کړئ یو بچی مهرباني وکړئ حفظ ته وقف کړئ عالمان او حافظان ته جوړ کړئ د خپل رب سره جوړ پیدا کړئ زما وروڼو موږ به دې رب له ورځو که نه موږ نه به دا تپوس کې څه دې راوړي دي کارخانه مې پرېښې ده څو دي کارخانې دومره نه ما قدمت شاته پرېږده چې دې پرېښې دي مخکې دې سره لېږلي دي وګوره مخکې به سم نه ټوله دنیا نن په دې مردارو سر ده دا لوی لوی خلک وګوره که نه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر الله وی دا مال ډېروالي د خدای نه غافل کړی قبر له به ځای که به نه دی دنیا لګیا ده دا غټ غټ بادشاهان او دا سرمایهدار طبقه او په دې سوچ کې پرته ده چې وګټم او کارخانې پسې دویمه شي دویمې پسې درېیمه شي او درېیمې پسې څلورمه شي او دلته نه لندن کې شي او د هغه ځای نه سنګاپور کې شي او بار ملکونو کې شي نو د خدای بدبخته کې به پیسه په دا دومره دولت به کیس ځان سره خوړی نه شي رونو الله ته تقرب او نزدېکت پکار دی او د دې بچي نه دا قاری مزمل صاحب نه د ژوند ته کتل پکار دی عبرت اخیستل پکار دی او د والدینو ته د ماماګانو ته او حاجي صاحب رحمه الله الله دې په مغفرت نصیب کړي د هغه بچو ته دې نه عبرت والے دا خو مولیان نو دا خو د عالمانو خاندان نه دی او خدای پاک پکې دومره بچي پیدا کړل بانګ د ماښامې وې د الله نه به دعا وکړو چې الله پاک د قاری مزمل صاحب په ژوند کې برکت پیدا کړي